کوزدر چکدرا پیشنگهټ کې پیښور شهدا غزا کانفرنس تیاری او قاری نذیر محمد جمعیت العلماء اسلام کې شمولیت په سلسله کې تابع شوی غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت العلماء اسلام خیبر پښتونخوا امیر مولانا عطاالرحمن ویلي دي چې د غزا په مسلمانانو روان ظلم په ضد جمعیت العلماء اسلام په 19 مئی پیښور کې شهدا غزا کانفرنس تابع کوي. د غیرت تقاضا ده چې ولس په دومره ګڼ تعداد کې شرکت وکړي چې سړکونه لارې کوڅې ډکې کړي. د جمعیت العلماء اسلام کوزدر د سوري لاندې تابع شوی ملکن ډیویژن مجلس عاملي د غونډه کې د تحصیل ادینزي پخوانی تحصیل چیرمن امیدوار حاجی قاری نذیر محمد سره د خپل خاندان رشتہ دار او ملګرو په جمعیت العلماء اسلام کې د شمولیت اعلان وکړو چې د جیوای صوبایي امیر مولانا عطاالرحمن جنرال سیکرټري مولانا عطاالحق درویش په شمول نور مشران ورته ټوپۍ په سر کړې. په دې موقع پرمانودین تاجک هم واپسی وکړه. د قاری نذیر محمد ویناوه مولانا عطاالرحمن صاحب ته زه خراج تحسین پیش کوم چې د نن کال یو نیم کال مخکې هغه په دې خپل درون وجود باندې او په نفس نفیس باندې زموږ ریفانې ته تشریف راوړی و او ما موږ دعوت راکړی و او په هغې کې د ټولو نه زیات کردار په هغه ټایم کې چې کومه و نو هغه زموږ د جلیل صاحب چې کومه دی زمونږ چې کوم صحافي دی او ډېر مخلص سړی دی نو د هغه کردار هغې کې سراج الدین صاحب او جاوید اقبال صاحب او زمونږ قاید جمعیت صاحب زمونږ ځای ته تشریف راوړی و او ما په جمعیت علماء اسلام کې د شرکت دعوت راکړی. منسټر چې کوم دی سابقه جناب مظفر سید صاحب هغې ډېره زیاته ستړې کړې ده او تقریبا 10-15 پیرې زما خواته راغلی دی نو زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم او د حقاني صاحب هم شکریه ادا کوم. 200 پیرې راغلي دي. بیا یو ځل د دې خپلو مشرانو شکریه ادا کوم او زه د خپلو زرونو کسانو سره او د خپل خاندان سره انشاءالله په جمعیت علماء اسلام کې بغیر د صدارچه او بغیر د شروطو مونږ د شمولیت اعلان کوو او انشاءالله مونږ د قائد ملت نه او د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د بصیرت نه د دې نه بالکل مطمئن یو او زمونږ سراج الدین صاحب او زمونږ چې کومه دلته کې ضلعي یا زمونږ د تحصیل عمرا دي نو انشاءالله مونږ به د هغوی د ورکر په شکل کې او د هغوی د خادمانو په شکل کې د جمعیت علماء اسلام خدمت کوي انشاءالله. دستوري ته د وینا په وخت د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عطاالرحمن جنرال سیکرټري مولانا عطاالحق درویش جوائنٹ سیکرټري محمد رحیم حقانی صوبایي نائب صدر مفتی فضل غفور مظفر سید جیوای کوزدر امیر مولانا سراج الدین او نورو قاری نذیر محمد ته په پاټۍ کې په شمولیت هرکلي ویلو سره مکمل مرسته یقین ورکړو. یقینا دوی جماعت ته راتلو فیصله موږ سره یو کال مخکې کړې وه. دې آیت درست آیت الله رب العالمین دې د دوی راتلل د جماعت دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي او انشاءالله تعالی د دوی راتللو سره به د دیر په دې خاوره کې یو انقلاب راځي او دغه دپاره چې کومو ملګرو محنت کړی دی کوشش یې کړی دی شپه او ورځې تېره کړې ده الله رب العالمین دې د هغوی دا عمل په عبادت باندې قبول او منظور وګرځوي. مونږ د هغوی په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله یو او دا مو یقین دی چې انشاءالله تعالی د دوی راتلو سره به په جماعت کې یو قوت راځي او راتلونکی الیکشن دا به مخالفینو دپاره یو چیلنج ګرځي. قاری نذیر صاحب ته دا وایم نن هم ښه سړی ټول ورته خراج تحسین پیش کوو
مبارکبادي پیش کوو او اعتماد ورله ورکوو چې د جمعیت علما اسلام د جماعت کارکنان دا به د قربانۍ په صف کې په اول صف کې ولاړې ته به په دویم صف کې ولاړې د عزتونو د تقسیم په وخت کې ته به په اول صف کې ولاړې موږ به په دویم صف کې ولاړ یو موږ به تا کله هم مایوس نه کړو موږ تا نه نستوړی نن لاس مو درکړو انشاءالله العزیز دا لاس به وفا وي او دا به تر مرګه پورې وفا وي انشاءالله دین صاحب هم دلته تشریف فرما دی خو فرمان الدین صاحب ما بهر نه دی ګرځوي لکه شمولیت به څنګه کوي دا خو د کاروان زور سپایو و دی او تر مرګه پورې به دا سپایي وي انشاءالله قاری نذیر صاحب یو پورا خاندان پورا قبیله لري پورا ملګري لري نو مونږه ډېر خوشحاله یو مونږه د هغه په شمولیت هغه ته مبارکبادي ورکوو د پوره جماعت د طرف نه د زبیر د طرف نه د مرکز د طرف نه قاری نظیم محمد صاحب ته دا باور ورکوم چې انشاءالله ته او ستا ملګري به درته خوشحاله ته په خپله هسې نیک سړی وي د مخکې نه او قاري صاحب وي نو انشاءالله درته به دا د جمعیت اسلام کارکنان ستا ملاتړي ستا به قدر کوي ستا به عزت کوي او زه د قاری نذیر صاحب او د هغه د ټول خاندان او د هغه ټولو ملګرو شکریا ادا کوم او یقینا چې قاری نذیر صاحب د دې باغ و بهار مزه وویني د دې روحاني محفلونو مزه ومومي نو دی به په دې خپل ژوند باندې په تېر باندې ستومان وي وایي به چې خدایه زما دا ژوند وغځې چې زه د جمعیت العلما اسلام د یو کارکن په حیثیت په دې قافله کې زما ژوند نصیب شي او زما مرګ نصیب شي او شهادت هم الله په دې لار کې راکړي دستوره کې د سوات امیر سید قمر جنرل سیکرټری اعجاز خان ملکن امیر مفتی کفایت الله بنیر نائب امیر سید الرحمن مفکر دربالا امیر مفتی احسان الله لوی چترال امیر مولانا عبدالناصر اپر چترال محمد یوسف د شهدا غزه کانفرنس تیارو په حواله خپل کارکردګي هم وړاندې کړه مولانا طاهرالرحمن زیاته کړه چې د غزه مسلمانانو په ظلم زموږ حکمرانان خاموش دي او د خپل عمل نه عالمي قوتونو ته دا یقین ورکړی دی چې دی د هغې ملګري دي خو د جمعیت علما اسلام سالار مولانا فضل الرحمن د فلسطین د مسلمانانو سره کلک ولاړ دی دین وړاندې دستورې ته شمولیت دپاره په راتګ قاری نذیر محمد د خپل کور اسبند روډ ګل آباد نه تر چکدره پیشنګ هټ پورې د گاډو موټر سایکلو په درون جلوس کې راوستی شو محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر